په خپل فیسبوک کې دا سیټینګ لازم وکړئ. د دې سره به تاسو ته فیسبوک استعمالېده چې دی دا به اسان شي. که ستاسو لږ ډېر تعلیمي نو هم ستاسو دپاره دی، او که ستاسو فول تعلیمي نو هم دا ستاسو دپاره دی، ځکه چې داسې یو کس نشته چې هغه د دنیا په هر یو ژبه باندې چې دی په هغې باندې پوهېږي. ځکه چې په فیسبوک کې موږ ته قسمه قسم پوسټونه چې دي دا راځي، چې قسمه قسم پوسټونه راځي. مثلا موږ ته په هندۍ کې راشي نو موږ د هغې ترجمه نشو کولی، دغه شان په عربۍ کې راشي د هغې موږ ترجمه چې دا نشو کتلی چې دا پوسټ چې دی دا په څه کې شوی دی. دغه شانتې قسمه قسم ژبې دي، که سړی په هندي هم پوهېږي، په عربۍ هم پوهېږي، په انګلیش هم پوهېږي، په 10 ژبو به پوه شي، په 20 باندې به پوه شي. خو دا خو قسمه قسم ژبې دي. نو که څوک په هره ژبه کې پوسټ کوي یا تاسو ته کمنټس کوي نو تاسو به په هغې باندې چې دی پوهېږئ. دا کوم سیټینګ چې دی ته زه ښیم دغه سیټینګ چې تاسو وکئ نو تاسو به په هره ژبه باندې چې دی په هغې باندې به پوهېږئ، او تاسو ته به په هغه ژبه کې ترجمه راځي چې کومه ژبه چې ده هغه تاسو نښه کړي. مثلا ته په اردو باندې پوهېږې، اردو دې نښه کړه، په اردو کې به ته د هغې ترجمه چې ده دا به راځي. که ته پښتو نښه کړه په پښتو کې چې دی د هغې ترجمه به تا ته راځي. که پوسټ ته څوک کوي، که کمنټس ته څوک کوي، یا د بل کس ته ګورې کمنټس دار سره ګورې، یا یو کس د انګلیش ویډیو جوړه کړې د هغې کمنټس ته ګورې، نو په انګلیش کې لیکلی ته په انګلیش نه پوهېږې نو ته بیا هغې باندې نشې پوهېدلی. نو چې دغه سیټینګ ته وکړې نو ته به د انګلیش ترجمه چې دی دا به تا ته ډایرکټ ستا په هغې ژبه کې راځي چې کومه ژبه چې دا تا نښه کړي. نو موږ د خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا ځان سره کولاو. موږ څنګه خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کړو، زموږ فیسبوک چې دی زموږ سره کولاو دی. تاسو به خپل فیسبوک چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. له پاسه دې ګوټ ته به را درې کرښې ښکارېږي، دا به ځان سره ووایئ چې دا څنګه ووالئ. سیټینګ اینډ پرایویسي دا به تاسو ته ښکارېږي، دا به ځان سره ووایئ چې څنګه دا ووالل. نو دلته کې به تاسو ته سیټینګ ښکارېږي. تاسو به خپل فیسبوک سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یو سیټینګ کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته چې دی دې ته به راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو په دې مخ کې چې دی داسې قسمه قسم دی، خو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا یو لیکلی دی لینګویج اینډ ریجن، دا لیکلی دی، دا به تاسو ته ښکارېږي. دا خړ چې شو ځینې کسان وایي نښه ورته که نه دا خړ چې شوی د دنیا دا نښه غونډه کېده داسې ګول دایره ده، په هغې کې دا کرښې دي. دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. دا چې یو څنګه د ځان سره کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو له 15 اپشنونه چې دي دا درکړي دي. اولنی اپشن چې دی چې کله ته دغه کولاو کړې دا اولنی اپشن دی، دا موږ کولاو کړو. نو په دې کې چې تا کومه ژبه نښه کړه ستا فیسبوک چې دی دا به هغه ژبې ته وراوړي. نو دې ته چې دی څه ضرورت نشته. تا کومه ژبه نښه کړه ستا فیسبوک چې دی ټول به هغه ژبې ته وراوړي چې په هغه ژبه کې به یې ستا لایک کومه مینیو چې ده کومه سیټینګ میټینګ چې دی دا ټول هر سره چې دي دا په هغه ژبه په اردو کې به راشي. که ته اردو ته وراړی پښتو ته وراړی هغه به راشي. دویمۍ چې ده په دې کې موږ اردو نښه کړې ده. دا دویم چې دی چې دی په دې کې موږ اردو نښه کړې ده. نو په دې ځای کې چې دی تاسو په ژبه نښه کړئ چې په کومه ژبه تاسو پوهېږئ، که په پښتو پوهېږئ، که په انګلیش پوهېږئ، که په اردو پوهېږئ، که په هره ژبه پوهېږئ او په اسانو سره پوهېږئ په دې کې به هغه ژبه نښه کړئ. لکه څنګه چې موږ دا اردو دلته نښه کړې ده دا به دلته نښه کړئ. چې نښه یې وکړه له پاسه به د سیو دا اپشن دا د سیو اپشن چې دی دا به ځان سره ووایي. چې څنګه یې دا ووالو نو دلته کې بیا ستاسو د پوسټ دغه چې دی لینګویج چې دی هغه به راځي. دلته کې چې دی بیا ورپسې دا یې ورکړی دی. دلته کې چې بیا دا تاسو ووایئ نو تاسو د کومو ژبو چې دی تاسو ترجمه چې دا د ځانه نه غواړئ، ترجمه نه غواړئ نو موږ په اردو پښتو کړی چې په اردو پښتو باندې موږ پوهېږو، موږ د هغې ترجمه نه غواړو. دلته کې بیا ورپسې ورکړی دی چې اټومیټک دا یې ورکړی دی. دا هغه دغه دی چې په دې ځای کې کوم اټومیټک د ځان ترجمه کېږي نو هغه موږ هم اردو پښتو ورکړی د دې اټومیټک ترجمه چې دا موږ ته نه کېږي. دا د دې لپاره دی. لاندنی اپشن چې دی چې کوم پوسټونه کوم شیزونه تاسو شیر کوئ نو ستاسو د هغې به په هغه لکه دا قسمه قسم ژبې چې دي په هغې کې به ستاسو ترجمه کېږي. نو که دغه تاسو آن کوئ نو آن کولی هم شئ او اپ یې هم ساتلی شئ. که تاسو وایئ زموږ پوسټ زیاتر کسانو ته ورسي او هر لینګویج والا ته ورسي نو دغه تاسو هم آن کولی شئ. تاسو پوسټ وکړئ نو دا په هره ژبه کې ځي. خو له پاسه چې موږ دا اردو نښه کړې ده نو په دغه ځای کې به صحیح ژبه نښه کوئ نو تاسو ته که څوک کمنټس کوي یا پوسټ راځي نو تاسو په هغې کې د هغې ترجمه چې دا حاصلولی شئ.